لکه زما مخ چې د الله د مخ سره ملاو شو نه دا جوړه بولی نه شو، نه زما مخ چې د الله د مخ سره ملاو شوی دی او زما مخ څوک ویني او هغه د عشق په لارې د عشق لارې ته راوړېدلی په اقرار او په یووالي کې ځان راوستی، دا اصحابانو کې راځي. په پاکستان کې ظالم ته سزا نه ملاویږي، که چېرې په پاکستان کې ظالم ته سزا ملاوېدله نن به زموږ خوږ دین پسې خبرې نه کېدې، زموږ عدالت کمزوری دی، زموږ ججان کمزوري دي، زموږ وکیل کمزور دی. ګرانو کتونکو د دې دا ویډیو زیات نه زیات شیر کړئ چې دې درنده ته دې ځناور ته سزا ملاو شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو کتونکو څنګه ښه طبیعتونه مو ښه؟ امید لرم د خپل ربه چې ټیک ټاک او روغ جوړ به یې. ملګرو نن در سره ډېره اهمه خبره شریکوم. نن زه په دې ویډیو باندې ډېر زیات مجبوره شوم، ډېر زیات لازمي مې ګڼل چې نن زه دا ویډیو کوم. ملګرو تاسو ګورئ چې رس تېرېږي نو کله به جنسي تشدد کېږي، کله به ماشومانې قتلېږي، کله به ګلالۍ قتلېږي، کله به وینې تویېږي. رس چې تېرېږي نو څه ناڅه مصیبت به راځي. نن یو ځل بیا یو ګستاخ چې کوم دی نو راغلی دی چې هغه څه غلطې خبرې کړې دي د دې نه مخکې چې کوم قادیانې و نو هغه ګستاخ رسول و. پته لګي نه چې زما میره دا مونږ کوم اړخ ته روان یو، دا مونږ په کومو طریقو باندې روان یو. و د خدای ظالمانو تاسو به الله علم څه جواب ورکړو چې تاسو به دا سترګې نه پټېږي. قدرمنو دا پر سکرین چې تاسو ته کوم تصویر ښکاري نو دې بې غیرته، دې درنده، دې ځناورو بهرحال زما خوله پې سپکه ښکاري، غلطې خبرې وکړم. بهرحال زړه مې نه سړېږي چې یاره ده سره مونږ څوک وو. زمونږ خپل یو کوشش دی، زمونږ خپله یو منډه ده، مونږ ګرځو احتجاجونه کوو یو پله بل پله چې کوم ځای کې ظلم کېږي، کوم ځای کې جبر کېږي. نن پر سکرین چې تاسو ته کوم تصویر ښکاري چې دې ظالم چې کوم دی نو بیا د نبوت دعوه کړې ده چې زه صحابي راغلی یم او زه صحابي یم او دوه ګلونه چې کوم دی نو داسې او هغسې بهرحال څه اوتې بوتې ویلې دي. دا ویډیو راته یو ملګري راولېږلی او ملګري راته وویل چې یاره په دې باندې ته خبرې وکړه، په دې باندې تاسو ایکشن والئ. نو ما ورته بلکل ضرور چې زموږ دین پسې څوک هم خبرې کوي او څوک هم چې کوم دی نو د ځان نه دعوې کوي، غلطې خبرې کوي او د قرآن بې حرمتي کوي، زموږ د خوږ نبي بې حرمتي کوي او ګډې وډې خبرې کوي. نو انشاءالله موږ به ضرور چې کوم دی د هغه نه دا تپوس کوو چې راسکرین باندې چې دا کوم تاسو ته بد شکل ښکاري نو دی راغلی دی نبوت دعوه کوي چې دی وایي زه صحابي راغلی یم او څه چې کوم دی نو الله کوي نو هغه زه کوم او تر څو پورې زه جنت ته نه یم تللی نو تاسو به نه ځئ او چې زه لاړ شم تاسو به هم ځان سره بیا. بهرحال ډېرې غیر خبرې کوي قدرمنو. صرف یو څو منټو لرالم تاسو ته مخامخ چې تاسو سره دا خبره شریکه کړم او تاسو ټول ته به ښه پته وي چې رس تېرېږي نو ظلم کېږي، جبر کېږي، چې رس تېرېږي نو ظلمونه کېږي. بهرحال ظلم نه د ظلمونو انتهاګانې کېږي. نو مهرباني وکړئ او په دې څیز باندې تاسو ایکشن والئ. دا ظالمان به تر کومې پورې به زموږ د خوږ دین چې کوم دی نو بې حرمتي کوي او تر کومې پورې به دی چې کوم دی د الله او د الله رسول پسې به دی خبرې کوي، تر کومې پورې به دی د خپل اسلام پسې خبرې کوي، تر کومې پورې به دی ظلمونه کوي، تر کومې پورې به دی وړو وړو ماشومانو سره جنسي تشدد کوي. نننی ټاپک د دې ناسور په حوالې سره دی چې دی غلطې خبرې کړې دي. بهرحال موږ ټول مسلمانان یو الحمدلله، زموږ نه دا نه برداشت کېږي. زموږ کوشش دغه چې کوم ځای کې غلطې خبرې کېږي، کوم د خوږ رسول چې کوم دی نو بې حرمتي کېږي، زموږ دا کوشش وي چې موږ دا خپل کمزوری مایک راوالو او په هغه ځای کې استعمال کړو چې کوم ځای کې غریب وي، کوم ځای کې بېوسه وي. نن چې کوم ځای کې ظلم کېږي نن بیا چې کوم دی نو دا یقینا چې یو مسلمان وي او په صحیح معنو کې د هغه نه دا نه برداشت کېږي. ټول چې کوم وروڼه ما ګوري چې کوم سوشل اکټیویسټ دي، سوشل میډیا والے دي، تاسو ټول چې کوم دی نو راشئ د اواز راوچت کړئ د خپل د خوږ دین دپاره، د الله رضا دپاره. ګرانو کتونکو د دې دا ویډیو زیات نه زیات شیر کړئ چې دې درنده ته دې ځناور ته سزا میلاو شي.